أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صدق الله العظيم. مخیاتن مبارکونا اللہ تبارک و تعالی پا انسانانو باندی د خپلو نعمتونو د اظہار په طور باندی د حضرت آدم علیہ السلام واقعات ذکر فرمائل چې د آدم علیہ السلام تخلیق او بیا پټولو ملائکو باندې هغه ته فضیلت او هغه ته تعظیما د سجدي حکم دا د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې هغه لوی عزت او اکرام د حضرت آدم علیہ السلام او دغه د اولاد دي او دغه د آدم علیہ السلام ته د تعظیما د سجده نه کولو په وجه باندې ابلیس رانده درگاه شو. الله تبارک وتعالی حضرت آدم علیہ السلام او بی بی حوا ته فرمایل چې تاسو په جنت کې اوسېږئ چې د کم زینم خوښي خوراک کوئ خو دومره شرط دی چې تاسو دی اونې ته بن نزدیکېږئ گینی تاسو با د ظالمانو نه بئی. نو شیطان ابلیس راغی او دوی ته وسوسه پزړونو کې واچو ځکه د شیطان په علم کې دا خبره وا چې دوی دغه شجره ممنوعه استعمال کی نو د دوی د تن به لباس اخوش او دوی به هم د جنت چې کوم نعمتونه دی د دینه محروم شي. لہذا شیطان چې د دوی په زړونو کې وسوسه واچوله او دویم آیت مبارکه کې ذکر دی چې شیطان دوی ته قسمونه وخوړه چې زه تاسو ته نصیحت کوما او زه تاسو خیر خواهم زه دا غواړم چې تاسو دواړه په جنت کې همیشه د پاره پاتې شئ. زه خو تیوتم رانده درگاه شم او د جنت د دایمی نعمتونو نه محروم شم. تاسو چې دینو دینا محروم مشئ همیشه د پاره دا نعمتونه تاسو ته حاصل شي. زما د تاسو پر رب باندې قسم وی قسمونه یو خړل دی ابلیس. نو حضرت آدم علیہ السلام د ابلیس په دې قسمونو باندې باور او یقین راغی او دغه اونینا خوراک وکړو نو د دوی د بدن نه لباس پریوتو. نو الله تبارک وتعالی د واقع دغه حصہ ذکر کړي فوسوس لهما الشیطان وسوسه واچوله لهما دوانو ته شیطان لیبدی لهما دې دپاره چې ښکاره کړي دوی ته ما وري عنهما سچ پټو د دوینا من سوآتهما د شرمګاهونو د دوینا وقال اول دویتا ما نهاکما نی من کړي تاسو دواړه ربکما استاسو رب عن هذه الشجره د دې اونینا الا ان تکونا مگر د پاره دي چې شی به تاسو ملکین فرشتي
او تکونا یا شیب تاسو دوانا من الخالدین د همیشه اوسیدونکو دا وقاسمهما او قسم یو خړو دویتا انی لکما چې بشک ز تاسو د پاره ایم لمن الناصحین د نصیحت کوونکو نه ایم فوسوس لهم الشیطان شیطان وسوسه واچولا دی باره کې مفسرین کرام مختلف آراء ذکر کړی دي چې شیطان یو ځل اراندې درگاه شو واپس جنت ته څنګه لاړو نو ځینې فرمایي چې دی د یو مار په شکل کې جنت ته داخل شو ځینې فرمایي چې نه دی د جنت نه بهر په کړکۍ باندې د جنت نه بهر د جنت د کړکۍ نه حضرت آدم علیه السلام ته دا وسوسه واچوله او ټول نه واضحه خبره ده چې الله تبارک وتعالى د ابلیس ته شیطان ملعون ته دومره قوت او طاقت ورکړی دی چې حدیث پاک کې راځي یجری کمجر الدم دا ابلیس د انسان په رګونو کې داسې منډه وهي داسې ګرځي لکه څرنګه چې زمونږ په وینه کې زمونږ په رګونو کې وینه گردش کوي نو الله تبارک وتعالى د شیطان ته چې دومره قوت او طاقت ورکړی دی نو هغه د پاره سګرانه خبره نه و د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا په زړه کې وسوسه اچول نو لہذا دا وسوسه واچوله مقصد دا و چې دوی دغه شجره ممنوعه یعنی کومه چې ونی نه د خوراک ممانعت راغلی چې دوی دا استعمال کی او چې دوی دا استعمال کی چې دوی دا عورت زین اخکار شي د دې د بدن نه حجاب اخوا شي بے پرده شي او دغه لپاره دا طریقه دا اختیار کړه دوی ته وایي ما نهاکما ربکما نی منی کړي تاسو رب عن هذه الشجره دې اوننا الا ان تكونا ملکین مگر دې وجنه چې تاسو چرته فرښتہ جوړ نه شي ابلیس ورته رنگینه وسوسه اچي چې نه منی کړي رب تاسو د دې اونې د خوراک نه دې د پاره داسې نه چې تاسو دا خوراک کو تاسو نه با فرښتہ جوړ شي او تکونا من الخالدین یا چې تاسو کچری دې اونې نه خوراک هم کو همیشه د پاره جنت کې پاتې شي مفسرین کرام لیکي حضرت آدم علیه السلام په زړه کې دا خبره بتلا راتلا چې زه خو چون کې الله تبارک وتعالى د خورنا جو کړم او زما اصل او زما فطرت هغه خوره ده نو یقینا زبا غالب ګمان دا چې زبا خامخا د خورې ته ما کوزي زمکه خلافت او پزمکه باندې ژوند تیرول دا په ما باندې برازي نو چونکه د جنت هغه ناز و نعم او هغه نعمتونو نه خکته زمکه ترا کوزیدل او د مشقت نه ډک ژوند تیرول ښکاره خبره ده چې دا ظاهري طور باندې د ذهن مطابق چې هغه یو تکلیف ده مرحله و لہذا آدم علیه السلام په ځل کې به دا خبره اتلا راتله چې دا سینه چې مونږه دنیا ته ولګل شو او الته کې دا تکلیف او د مشقت نه ډک ژوند وي نو ځل کې دا خواهش و چې دا جنت کې همیشه د پاره پات شو نو ابلیس هم ورته دا وسوسه واچوله چې الله تبارک وتعالى تاسو د دې اونې د خوراک نه د لپاره منې کړی چې که تاسو دینه خوراک وکړو کې دې چې تاسو نه فرښتہ جوړ شي یا چې دې که تاسو دې اونې نه خوراک وکړو او تکونا من الخالدین همیشه د لپاره تاسو په جنت کې پاتې شئ او بیا د خپل مدعا محکم کولو د لپاره خپل خبره کله کولو د لپاره ابلیس ورته وایي وقاسمهما قسم خلو دی دوانو تا انی لکما بشک تاسو د بار لمن الناصحین نصیحت کوونکو نیم دا وسوسه ورته واچوله قسم یو خړو چې زه خو تاسو ته یو نصیحت کوم زه خو اسیم جنت نه استل شوی ما راندې درگاه ما ملعون ما خو تاسو ته یو نصیحت کوم که تاسو همیشه د پاره په جنت کې پاتې کېدل غواړئ او د جنت د نعمتونو نه همیشه د پاره استفاده کول غواړئ نو دغه اونې نه خوراک وکړئ نو حضرت آدم علیه السلام
چونکه زړه نه مخلصو د ابلیس ملعون د دغه بد فطرت نه خبر نو چې یو کس رب کائنات په نوم باندې قسم اخوري او بیا به دروغ وي، دا خود عقل نه بعید خبره وه. لہذا آدم علیه السلام د په قسم باندې باور وکړو او په هغې باندې یقین وکړو. نو دغه قسم د وجه نه آدم علیه السلام په زړه کې هم دا خواهش پیدا شو چې او دې چې ما ته یو خبره کوي نو د قسم په ذریعه باندې کوي. نو همیشه دپاره ابلیس او شیطان چې کله د مسلمان په زړه کې د ګناه خواهش راوچتوي نو په دې امید سره راوچتوي چې یاره دا ګناه وکړه بیا به توبه وباسي، حالانکه د دې خبرې هیڅ امکان نشته چې د ته توبه استو پورې ژوند ملاویږي او که نه ملاویږي. د ډېرو ګناهونو تعلق چې دی هغه حقوق العباد سره. مثال زه د یو مسلمان غیبت کوم، یو مسلمان چې دی هغه په هغه باندې تهمت او الزام لګوم، د یو مسلمان عزت او آبرو چې دی هغه داغدار کوم او هغه نه د معافي غوښتلو د اخنې بخنې موقع ماته ملاویږي او که نه ملاویږي. نو شیطان وی څرنګه چې حضرت یوسف علیه السلام رونو ته دا وسوسه واچوله، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، چې قتل کوي دا یوسف علیه السلام د مخ نه لرې کوي، د پلار مینه به تاسو طرف ته متوجه شي، یا چې د یو لرې ځمکې ته یې وشړئ د دې ځای نه لرې کوي چې د پلار مینه تاسو طرف ته متوجه شي. وتکونوا من بعده قوما صالحین، شیطان ورته وایي چې تاسو به دا قتل کوي دا لرې کوي، وتکونوا من بعده قوما صالحین، د دې نه وروسته به توبه وباسئ که نه بیا به نیک شي. په دې اثره باندې او په دې وسوسې باندې چې د شیطان مسلمان باندې ګناه کوي، یو ګناه د پاسه بل ګناه، بل ګناه د پاسه بل ګناه، او دا ګناه یو داسې جراثیم دی، یو داسې مهلک سیز دی چې کله ګناه وشي او توبه ونه ویستلی شي نو هغه انسان په هغه ګناه باندې ډاډه شي او بیا پرمختګ کوي په هغه ګناه کې تر دې پورې چې دا زړه د انسان تک تور شي او بیا په دې زړه کې د حق د قبولیت هغه صلاحیت پاتې نشي او بیا د انسان د زړه د بد فطرت شي، په نیک محفل پر باندې بد لګي او بد محفل ور باندې ښه لګي. ګناه ماحول کې زړه خوشحالېږي او په نیک ماحول کې زړه پریشانه کېږي. لہذا همیشه د پاره شیطان چې کله په مؤمن باندې ګناه کوي نو دا وسوسه اچي، وتکونوا من بعده قوما صالحین، دا ګناه وکړه بیا به توبه وباسي، په دې ګناه باندې خپل زړه یخ کا بیا به توبه وباسي، په دې وسوسو باندې. نو دې ته هم آدم علیه السلام ته دا وسوسه واچوله د قسم په ذریعه باندې. فوسوس لهما الشیطان، وسوسه واچوله چې تاسو ګناه وکئ او بیا د قسم په ذریعه باندې د هغې یقین دهاني ورکړه چې دا ګناه وکئ او تاسو د پاره چې دی په دې کې خیر دی، همیشه د پاره په جنت کې پاتې شئ. د دغه وسوسې په ذریعه باندې حضرت آدم علیه السلام نه دا خطا سرزد کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.